بسم الله الرحمن الرحیم. سورة المائدة رکو نمبر 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ایها کسانو چې ایمان مراوړې لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم محراموي تاسو پاک سیزونه هغه چې حلال کړي دی الله تاسو له ولا تعتدوا او ما وړئ د حد نه ان الله لا يحب المعتدين بشک الله نه خوښوي د حد نه وړېدونکي خلک. وکلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا او خورئ هغه رزق چې درکړی دی تاسو له الله حلال او پاکیزه. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون او یریږئ د هغې الله نه چې تاسو په هغه باندې ایمان لرونکي یئ. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم نه رانیسي تاسو الله پاک ستاسو په لغو قسمونو باندې ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لیکن رانیسي تاسو په هغه قسمونو چې تاسو یې کلک د اراده سره وخورئ، یعنی په کلک قسمونو ستاسو ایمان قسم ته وایي. بما په هغه عقدتم الایمان چې کلک کړي تاسو قسمونه. فکفارته نو کفاره د ماتولو دا ده اطعام 10 مساکین چې خوراک ورکول دي 10 مسکینانو ته من اوسطی د درمیانه درجې د اوسط درجې ما هغه خوراک تطعمون اهلیکم چې تاسو یې خوروئ په بال بچ خپل باندې او کسوتهم یا جامې اغوستول دي او تحریر رقبه یا ازادول د یو غلام دي. فمن لم یجد فصیامو پس څوک چې بیا نه مومي فصیامو پس بیا روژه نیول دي 3 ایام 3 ورځې. ذلک کفارة ایمانکم دا کفاره د ستاسو د قسمونو اذا حلفتم هر کله چې تاسو قسم اخورئ او بیا یې مات کئ. واحفظوا ایمانکم او حفاظت کوئ د قسمونو خپلو. کذلک یبین الله دغه رنګې بیانوي الله پاک لکم تاسو ته آیاته آیتونه خپل لعلکم تشکرون دپاره دی چې تاسو شکر گزار شئ. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی انما الخمر والمیسر بېشکه شراب او جواري والانصاب والازلام او دربارونه یعنی بوتان والازلام او غشي د فال رجس من عمل الشیطان دا پلیتی دا کار د شیطان د ګندګي دا د عمل د شیطان نه فجتنبوه پس تاسو ځان ساتئ د دې نه لعلکم تفلحون دپاره دی چې تاسو کامیاب شئ. انما یرید الشیطان بېشکه غواړي شیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء چې واچوي ستاسو په منځ کې دشمني او بغض کینه فی الخمر په وجه د شراب والمیسر او د جوارۍ. ویصدکم عن ذکر الله او چې تاسو منع کړي د الله د ذکر نه وعن الصلاة او د مانځه نه. فهل انتم منتهون نو آیا یی تاسو منع کیدونکي د دې نه. واطیعوا الله اطاعت کوئ د الله و اطیعوا الرسول حکم منئ اطاعت کوئ د رسول واحذروا او ځان ساتئ یعنی د بدو نه ځان ساتئ. فان تولیتم پس کچرې تاسو مخ واړوو فاعلموا پس پوهه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین چې بېشکه د په رسول زمونږ په رسول باندې رسونه صفا صفا. لیس علی الذین آمنوا نشته دی په هغه کسانو باندې چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات او عمل یې وکړو نیک جناح هیڅ ګناه نشته دی فیما طعموا په هغه حرامو کې چې وخوري اذا ما اتقوا هر کله چې ځان وساتي یعنی د آینده دپاره د حرامونه هر کله چې ځان ساتي و آمنو او ایمان راوړي و عملوا الصالحات او نیک کارونه کوي ثم اتقوا و آمنو او بیا ځان بچ وساتي د حرامونه او ایمان راوړي ثم اتقوا و احسنو او بیا ځان وساتي او نیک
عمل کوي، احسان کوي. والله يحب المحسنین، او الله پاک خوښوي نیک عمله خلق، احسان کوونکي خلق. په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې ای مؤمنانو تاسو پاک څیزونه په ځان مه حراموئ. الله چې څه حلال کړي هغې ته حلال ووایي، الله چې څه حرام کړي هغې ته حرام ووایي. خپل اختیارات مه استعمالوئ، څنګه چې یهودیانو او عیسایانو خپل اختیارات استعمال کړي. د دوی د راهبان او د دوی د هندوانو چې کوم د عبادت ګزاري که نه، دا جوګیان چې ورته وایي، دا بود مذهب والا چې نو دوی هم پته نشته څه په ځان باندې پابندۍ د ځانه ایښي دي او د حرام او د غوا د میچازو پورې دوی سکي. نو الله دې امان وکړي که نه. نو الله رب العالمین موږ ته حکم کوي چې مؤمنانو تاسو دا کار مه کوئ. حلال د الله حلال کړي څیزونه چې دي بس هغه خورئ، او الله چې کوم حرام کړي بس هغه حرام دي، د هغې نه ځان ساتئ. اوس الله رب العالمین د قسم ذکر درته کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قسم کې د قسم ویونکي، یعنی چا چې څوک چې قسم خوري د هغه د نیت اعتبار به وي. مسلم شریف حدیث دی. د هغه د نیت اعتبار به وي چې دو نیت څنګه دی، لکه قسم دو په څه نیت باندې خوړلی دی که نه. نو بعضې هسې بس قسم دی دا کار ما وکړو، قسم دی داسې چل به وکړم که نه، هسې د خولې دا قسمونه چې وي دا د عربیانو هو والله او دا دی والله چې داسې چل دی، دا پښتو کې مکسره ولی خو د عربیان هم ډېر زیات وایي. الله پاک فرمایي چې دغه قسمونه نه دي، لکه چې بس دوی د زړه د اراده نه یې خوړلي خو بس یو عادت یې جوړي، نو هغه نه. الله پاک تاسو په هغه قسمونو نیسي چې هغه د زړه د ارادې نه. بل ترمذي شریف حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو بنده د یو کار دپاره قسم خوري او انشاءالله پکې وایي چې مړه قسم دی انشاءالله که الله وغواړي نو زه به دا کار وکړم که نه، نو په دې بنده باندې بیا هغه قسم ماتولو کفاره نه راځي، ځکه تو انشاءالله ویلی دی که نه. او دام پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که څوک خامخا قسم خوري نو د الله د نوم قسم دی خوري، د بل چا دی نه وایي چې د مور د سر قسم او د پلار د سر قسم او دا نمونه قسمونه هم نه دي خوړل پکار. بیا فرض که یو بنده قسم وخورو او قسم ته یا مات شو، یا دا چې د غلطي خبرې ته قسم خوړلی دی، نو ښه خبره ده چې ماتې کړي، ختمې کړي. لکه دې فلانکي بنده سره به قسم دی چې زه خبرې نه کوم، نو یا په خدای مې دې قسم چې که زه د فلانکي کره لاړم که نه، یا فلانکي دا چل مې کو غلط دغه، نو هغه ظاهره د هغه لاړ به شي، قسم به مات کړي او کفاره چې ده هغه به ورکړي. نو د قسم کفاره دا ده چې 10 مسکینان د درمیانه درجې خوراک به وله ورکوي. اول خو دا ده چې 10 مسکینانو نه خوراک ورکړي، یا چې دی نو 10 کسانو ته جامې ور واغوستی، عام د ګزارې والا که نه، او یا د یو غلام آزاد کړي. نو که د چا سره غلام هم نشي آزادولی او د جامو طاقت هم نه چې 10 مسکینانو له جامې ورکړي، یا د 10 کسانو باندې ډوډۍ هم نشي خوړلی، نو چې د دې 3 واړو خبرو طاقت یې نه وي، فمن لم یجد، الله فرمایي چې که څوک نشي کولی دا کار، نو بیا ستاسو د قسم کفاره دا ده فصیام 3 ایام، 3 ورځې به روجې نیسي. خو په دې کې هم د علماو اختلاف دی. څوک وایي چې نه دا 3 روجې به پرله پسې نیسي، او ځینې علما وایي چې نه خیر دی یوه ونیوې شوه بیا په منځ کې وقفه شوه بیا بله ونیوه، که 3 بیلې بیلې ونیسي نو هم د قسم کفاره ادا شوه. او بیا په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه به وروسته راشي انشاءالله مخکې د ګبین نه خوړلو ته چې ګبین به بیا نه خورم، قسم یې خوړلی و، نو الله تعالی ورته وفرمیل چې نه په ځان به حلال څیز نه حرامې، نو بیا یې د قسم کفاره ورکړله. دغه شان یو صحابي چرګ ولیدو چې په ګن کې ټونګې وهلې، هغه ګن یې خوړو په ډیران باندې، نو بس هغه ته قسم وخوره زه بیا چېرته مرغۍ دغه چرګ به بیا نه خورم. نو داسې قسمونو باندې خبره دا ده چې دا به ماتې او کفاره به یې ورکړي. دغه شان 10 مسکینان دي، د خپل حیثیت مطابق خوراک به وله ورکړي. ته چې په کور کې کومه ترکاري خورې نو هغه به ورکړي. داسې به هم نه کوي چې جو بیکار، او داسې هم نه چې جو بس ته ولیمې ډوډۍ او دغه په شانتي ډوډۍ به پرې خورې که نه، خو درمیانه درجې واله. او یا 10 مسکینانو ته به جامې ور واغوندې. نو اوس ضروري نه ده چې 10 مسکینان دي په اړ راوستل او کې دي نه ولا ډوډۍ به ورته راوباسي، داسې خبره نه ده، بلکې د دې 10 کسانو چې یو کس په 100 روپۍ باندې مړیږي که نه، نن سبا په 1.5 سل به مړیږي اندازتن که نه، په 1.5 سل باندې به یو کس مړیږي ښه په آرام سره، نو چې 1.5 سل د یو کس حساب کړي او په 10 کې 150 له په 10 کې ضرب ورکړي، نو 1500 روپۍ ته جوړې شوې. نو که دا 1500 روپۍ ته په 2-3 غریبانانو باندې تقسیمې، یا که په یو لای ورکړي،
یا که لکه پیسې ورکې او که فرض که ډوډۍ ورکې نو ته پوهېږي چې دا بندیان دي دا غریبانان دي زما په ګاونډ دي نو یوه ورځ وکړه د 2 کسانو خوراک ولېږې بله ورځ د 3 کسانو ولېږې بله ورځ د 5 کسانو ولېږې لکه دغه هغه قسم هغه حساب چې دی یعنې د 10 مسکینانو پوره کړې هم ټیک ده. بیا دلته د شرابو او د جوارۍ استانې دربارونه بتخانې دې ته انصاب وایي که نه او ازلام چې دی هغه غشي د فال پخوا به د فالونو غشي اچولی کېدل او نن سبا چې کوم دا فالونه اچولی کېږي دا ټول الله فرمایي دا ناپاکه ګنده عملونه دي د شیطان د دې نه ځان ساتئ دپاره دی چې تاسو کامیاب شئ. په دې خبره باندې خو چې مونږ څومره هم تفصیل وایو که نه نو هغه کم دی. نو خبره دا ده چې شراب حرام شو د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ شان شراب د دوایې په طور باندې استعمالولی شو نو نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل شراب خو بیماري ده دا به څه شفا ورکي لکه ستا عقیده دا چې شراب بیماري ده نو په دې کې شفا نشته دی دا حدیث شریف دی سوچ وکړئ. او حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هر نشه آور څیز چې دی هغه حرام دی او چې د کم څیز ډیر مقدار حرامي نو د هغې لږ مقدار هم حرام دی. دا مه وایي چې نه لږ کوټي که نه لږ کوټي او ډېر صحیح لږ کوټي هم حرام دی او ډېر هم حرام دی. نبي صلی الله علیه وسلم نه دومره تپوس شو چې د شرابو سرکه جوړه کړو نو هغه استعمالولی شو نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی نه نبي صلی الله علیه وسلم د دومره پورې چې کله دا حکم راغی او شراب حرام شو نو چې په شراب چې په کوم لوښو کې کېښودلی کېدل او څکلی کېدل د هغه ټول لوښو د ماتولو حکم یې وکړو چې دا ختم کړئ چې هغه لوښي خلکو ختم کړل نو پس د هغې نه بیا ډېره موده پس چې بیا هغه شانتې لوښي به خلکو جوړول او استعمالول به یې لکه هسې ځان له د ترکارۍ او د اوبو دپاره نو بیا نبي صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو خو چونکې په شروع کې په هغه لوښو کې به خلکو شراب استعمالول نو ځکه د دې وجې نه هغه ټول هر څه نبي صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې دا د سره ختم کړي چې دا د لوښي ختم شي چې چاته هغه دور هونه رایادېږي چې لا شراب کېدل که نه لکه دې مثال دی لکه تو چې یو کس ته وایي چې یو دغه دی ډم دی او هغه ګډېږي او ته ورته وایي چې لکه ګډېدل هم پرېږده خو سره خپل ډولکې او باجا او دا چې دی نو هغه هم ختم که نو ظاهره ده لازمي خبره ده چې دې ګډه پرېږدي نو هغه لوښي اوزار به هم ټول ختموي که نه نو دغه شان نبي صلی الله علیه وسلم د لوښو د ختمولو هم حکم وکړو. او چې چا به شراب وڅکل نو نبي صلی الله علیه وسلم دغه شانتې حضرت بکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت علي رضی الله عنه باقاعده د اسلامي دغه نه عدالت نه باقاعده سزا ورکړلې کېده اول 40 کوړې وي او بیا 80 کوړې وي سوچ کوه 80 کوړې به هغه بنده وهو چې چا به شراب څکل عادتي خلک وو خو شراب پې بند شو او سزا یې کوړې کېښودلی شوه. بیا الله رب العالمین فرمایي چې جواري چې ده د جوارۍ ټول قسمونه چې دي هر قسم جواري چې ده هغه ټوله حرامه کړلی شوه که هغه لکه په هر صورت کې چې څه قسم هم جواري لکه د لاټري شوه د ټیکټونه شو د انعامي بانډونه شو د بیمې ځینې شکلونه د شطرنجي دا ټول قسمونه د جوارۍ دي او دا ټول چې دي دا حرام کړلی شو. او بیا دغه شانتې والانصاب چې دي بتخانې استانې چې څومره شرکیه عقیدې دي که نه هغه دقلته کېږي دا نظرونه راځي او څه کومه دا په دغه باندې اچولی کېږي په باباګانو باندې څادرې خوړېږي او منجوران ناسي او څوک لګیا یې مزي تړي او څوک ځانګوټی ټالی کوي او څوک په ځان پسې کاڼې راکاږي او څوک یې مالګې څټي او څوک پته نشته سک کوي او سک کوي او سک کوي نو دا ټول چې دي دا مجسمې او که د جاندار وي او که دغه د غیر جاندار وي د مجسمې جوړول دا ټول حرام کارونه دي او د دې د مؤمن سره هیڅ تعلق نشته دی. دغه شانتې بیا غشي فالونه دا که څوک لاس ورکوي فال چې او څوک لوبټې ورکوي او جامې ورکوي د دمونو دپاره او مولانا صاحب ورته وایي چې بیا زه به یې دله دم کمه عامل صاحب ورته وایي دا به دله دم کمه دا دې لوبټه کچه شوه دا دې لوبټه غټه شوه دا دې جامې داسې شوې دا مې دله دم کړې او دا به دا چلو شي. د الله بندګانو د الله رب العالمین په ښایسته پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هو جادو شوی و او هغه چاله لوبټې او جامې او ټوپۍ او دغه نه دي ورکړي بلکې الله ورته قل صورتونه ښوولي دي او الله ما او تاته هم ښوولي دي د دې دپاره یې راته په قرآن کې ښودي دي او انشاءالله په دقې به عمل کوو
او نور به ځانونو له عقیدې چې دي مکمل به خپلې عقیدې پاکې کړو چې چا دا کارونه کړي دي ټول په اخلاص توبه وباسئ. بیا الله رب العالمین د ایمان مختلفې درجې ښوولې دي. 3 ځله د ایمان او د تقوا الفاظ دلته استعمال شوي کنه اذا متقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا الله فرمایي کنه. نو خبره داره چې کله یو بنده ایمان راوړي نو د هغه تقوا په وړه درجه کې، بیا چې کله نیک عمل شروع کړي نو د هغه ایمان مضبوط شي، په تقوا کې اضافه وشي. او دغه شان د ایمان او د تقوا د معلومولو معیار چې دی هغه صالح اعمال دي چې په هغې کمی کېږي جو تقوا او ایمان کمزوري کېږي. چې په صالح اعمالو کې نیک اعمالو کې دی څونه اضافه کوي د ایمان او د تقوا چې د هغه نوره سیوا کېږي که نه. نو د ایمان او د تقوا اوچته درجه چې د هغه احسان دی، او د احسان مطلب دا دی چې د الله تعالی هر حکم په ښکلې طریقه سره ادا کول دې ته احسان ویلی کېږي. لکه مثال نبی صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو نو هغه چې احسان څه دی نو هغه ورته فرمایي وایي احسان دا دی چې تو د الله عبادت داسې وکړې لکه چې تو الله ته ګورې، او که داسې نه وي نو کم از کم چې داسې وکړې چې الله تا ته ګوري که نه. دا بخاري شریف حدیث دی. نو الله پاک دې زما او ستاسو ټولو دغه شانتې عمل نصیب کړي په هر عبادت کې چې الله مونږ ته ګوري او مونږ دا کار کوو. نو ظاهره ده بیا مونږ د احسان په مرتبه باندې د احسان درجې ته به انشاءالله بیا مونږ ورسو. الله دې مونږ ټول د احسان درجې ته ورسوي. آمین.